نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورة بقرة 219 نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سر ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې د جهاد فرضیت ذکر شو چې جهاد په تاسو مؤمنانو باندې فرض دی. اوس په دې رکو کې هغه میاشتې چې په هغې کې جهاد کول ممنوع او بندي. اوس په دې رکو کې هغه میاشتې چې په هغې کې جهاد کول ممنوع او بندي د هغې متعلق الله پاک فرمایي د حرمت میاشتې چې په هغې کې جهاد او په کفارو باندې حمله کول ممنوع هغه اشهر حرم میاشتې وي: رجب، ذی قعده، ذی الحجه او محرم. په ملت ابراهیمی کې دا خبره مسلمه وه چې په دې څلورو میاشتو کې جهاد کول جایز نه دي او مشرکینو کافرانو به هم د دې میاشتو د جنگ او د مقابلې نه ځان ساتو او د دې میاشتو د حرمت خیال به ساتو. په ابتدا د اسلام کې دا حکم او چې په میاشتو د حرمت کې په کافرانو باندې حمله کول او د کفارو خلاف جهاد کول ناجایز دي، لیکن دا حکم بیا منسوخ د نبی علیہ السلام په شریعت کې وګرځېدو. اوس د کافرانو خلاف هر وخت کې مقابلې ته ودرېدل او په دوی باندې حمله کول دا جایز دي. شان نزول د دې آیاتونو داسې دي: د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه د اتو یا د 1200 صحابه کرام سره د کفارو په یو قافله تجارتی باندې د حملې د پاره اولیګو. نبی علیہ السلام دوی ته یو خط ورکو او دوی ته وی چې تاسو 2 ورځې سفر وکئ، د 2 ورځو سفر نه بعد به دا خط تاسو کولو کوي او د نجد طرف ته روان شي. دی وخت کې صحابه کرام چې روانيږي نو دا د اشهر حرم میاش نه ده، د جمادی الثانی اخیرانه ورځې دي. د جمادی الثانی اخیرانه ورځې دي
عبد الله بن جحش رضی الله عنه سره د خپل ملګرو دور وز سفر نه بعد خط چې کله کولو کو په خط کې دوی ته لیکلیو چې تاسو د غزه انتظار وکئ د کافرانو د قریشو یو قافله تجارتی سره د ډېر سامان را روانه ده تاسو په دې باندې حمله وکئ امید دی تاسو ته په دې قافله باندې په حمله کې کامیابی ملو شي صحابه کرامو چې دور ورځې سفر وکړو د دور ورځې سفر نه بعد دی خط کولو کو په خط کې دا مضمون لیکلو صحابه کرامو دغه انتظار وکړو کافرانو قافله راغله پاغي باندې حمله وکړه پدې کې یو کافرو عمر ابن الحضرمی دا کافر پکې مردار شو حکم ابن کیسان عثمان ابن عبد الله دا کافران قید شل او باقی کافران او تختیدل صحابه کرام سره د قیدیانو د تجارت قافله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر کړه حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله دا کافران قید شو صحابه کرامو دا قافله د تجارت سره دی قیدیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر کړ کله چې صحابه کرامو په دې کافرانو حمله کوله دا د رجب اولنې ورځ وه د صحابه کرامو خیال دو چې دا د جمادی الثانیه خیرنې ورځ ده او دی وخت کې دا د رجب اولنې ورځ ده رجب د اشهر حرم نه و صحابه پکې کافر مردار کو په کافرانو حمله وکړه د رجب اولنې ورځ کافرانو اعتراض وکړو چې تاسو په جمادی چې تاسو پر رجب کې دا شهر حرم په میاشت کې په منګ باندې حمله کړی دا زمنګ سړی تاسو قتل کړی دی او دا تاسو ظلم او ناروا کار کړی الله پاک آیاتن نازل کړل چې د اشهر حرم په میاشتو کې جنگ کول یقینا دام غټه خبره ده خدا الله د دین نه خلق اړول کفر کول د مسجد حرم نه خلق بندول او اهل داغي د جماعت نه وستل او شرک او کفر دا یقینا ډیر عظیمه ګناه ده نو تاسو ته دا ګناه کاری چې د رجب په میاشت کې تاسو سړی مړ شو خدا درته ګناه نه کاری چې کفر کوي د دین غټه ګناه بل کومه ده بیا الله پاک د کافرانو دشمنی ذکر کوي چې د دې کافرانو همیشه د پاره منسوبه ده تاسو سره دومره دشمنی ساتي چې یو رزم تاسو په دې خپل دین باندې دوی نه برداشت کوي دوی غواړي چې تاسو د دې خپل دین نه واړی دا د دوی مهنت او کوشش دي دې کې بیا د مرتد حکم یو مسلمان دی او نعوذ بالله غ مرتد شو هغه د خپل دین نه ووړېدو يهودي شو عیسائی شو هندو شو یا بل کوم دین ته ووړېدو او دین اسلام یا پریخو دا مرتد شو اوس د دې مرتد د لاس قربانی حرام ناروا ده د دې مرتد ټول اعمال هلاک او برباد دي څومره اعمال چې دوی کړی دي د مرتد کافر دغه ټول ختم شو او مرتد انسان د پاره سزا د جهنم اور دی یا الله پاک مؤمنانو ته د دوی اجر ذکر کوي چې مؤمنان دي د الله په لار کې هجرت وکړو او د الله جل شانه په لار کې jihad وکړو
نو دوی د الله نه د رحمت امید ساتي، ځکه دوی د ایمان هجرت او جهاد د دوی د پاره د رحمت او د ثوابونو سبب دی. بلې مؤمنانو په دې کافرانو باندې حمله کړې ده، نو دوی جهاد کړی دی، هجرت هم کړی دی او مؤمنان هم دي، نه اگر چې دغه وخت کې دی خطا شوي هم دي، لیکن د دوی د پاره الله رب العالمین بخون کې مهربان ذات دی، په دې باندې به الله دوی ته بخښنه وکړي. بل صحابه کرامو کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا د شراب په باره کې تپوسو کو چې شراب څه حکم لري. د شراب په باره کې قرآن کریم کې سلور پیری آیاتون نازل شوی دي. اول ځل په سورې نحل کې الله فرمایي وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. د دې نه تاسو ځان لا ښایسته رزق جوړوئ، سرکه جوړوئ، دې کې ستاسو دپاره پیدې دي. یو حکم دو. دویم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. شرابو کی پیدا مشتا و گناہ مشتا، البته پیدی نے نقصان زیاد تھی. دا دویم حکم د شراب متعلق. دریم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. اے مومنانو تاسو مانځ ته نږدې کیږئ وانتم سکار، او حال دا دی چې تاسو په نشه کې شراب مسکل وي. د نشه او د شرابو په حالت کې تاسو نږدې کیږئ مانځ ته. دا دریم حکم. او سلورم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. سلور پیری د شراب متعلق الله حکم نازل کړی. نو دا دویم ځل دی چې شرابو کې پیدا مشته او نقصان هم شته. بیا صحابه کرامو کې او صحابي د غنم دی عمر ابن جموح رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس کو یاره جی منګه څه شي د الله په لار کې خرج کو، څومره خرج کو. الله پاک آیت کې ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، زیاتی د ضرورت نه چې کم تاسو ته آسانی د خپل وس مطابق په سهولت باندې کم شي خرج کول شي هغه خرج کړئ. او بیا صحابه کرامو کې حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یرجی زمنګ په نگرانه کې یتیمان دي او داغي مال دي، نو موږ به دې سره سکو د دې خوراک سکاک و غیره دا موږ څنګه کو. الله آیت نازل کړ ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. یتیمانان دي د دوی مال تاسو سره دي، دا د نیکي په طریقې سره په دې باندې ولګوي. که بالفرض تاسو د دوی د مال د خپل مال سره ګډوي، نو د اصلاح په نیت باندې دومره ګډ کړئ چې د دې څومره حصه وي مال ولا خرابوي. ما په دې کې نقصان ستاسو دپاره نشته، دا ستاسو دپاره جایز دي. او بیا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. دا آیت د حضرت ابو مرثد رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. اسلام راوړل نه وړاندې د یو زنانه خوښه وه، لیکن هغه کافره وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کو یره جز د دې زنانه سره نکاح کولی شم. الله پاک د آیاتون نازل کړ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. تاسو نکاح مکوئ د مشرکانو کافرانو خذ سره
تر دې پورې چې دا ایمان وروړي. یره دې متعلق او یا د حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. نو یاد آیت نازل دی د حضرت ابو مرثد رضی الله عنه په باره کې او یا نازل دی د حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په باره کې. حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه یو وینځو والا خپل بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا آزاد کا هغه وینځ آزاد کړه او دی عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ور سره بیا نکاح وکړه. نو خلکو به خبرې کولې چې دا ګور عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د وینځ سره نکاح وکړه. الله آیات نازل کړ چې د کافر خزنه مؤمنه وینځ بهتره ده چې تاسو سره نکاح وکړئ. او بیا الله پاک فرمایي چې غلام دی هغه مؤمن دی هغه له تاسو په نکاح باندې زنانه ورکوي دا بهتره دین را چې تاسو د یو آزاد کافر مالدار له لور خور په نکاح باندې ورکوي. د غریب سړی نه چې کله غریب سړی وي او مؤمن وي دا بهتر دی د آزاد دا هغه مالدار سړی نه چې هغه کافر یا گمراه وي. مسلمان ته پکار دی چې نکاح کوي نو د نکاح په وخت کې د ښه سوچ وکړي. هغه چا سره د نکاح نه کوي چې د چا عقاید ګډوډ وي چې د چا اعمال ګډوډ وي. ځکه نکاح د انسان د پاره د زندګۍ یو سلسله ده. اوس که نکاح چا وکړ د غلط انسان سره فاسق فاجر سره یا بد عمل انسان سره یا نکاح وکړه د یو گمراه انسان سره نو کېدی شي د دې نکاح د وجنه دا مسلمانه زنانه خپل ایمان ګډوډ کړي. نو پکار دا ده چې مسلمان انسان نارینه او زنانه د په نکاح کې ښه سوچ کوي. که سړی نکاح کوي د خپل جنس د عقیدې سره د نکاح وکړي د خپل عقیدې والا خلکو سره او که زنانه نکاح کوي نو د خپل عقیدې مطابق انسان سره د نکاح وکړي. اوس مثال یو انسان دی یو زنانه ده هغې د بریلي انسان سره نکاح وکړه نو د بریلي عقاید خطرناک دي او دی مسلمان زنانه و سره نکاح وکړه لږ وخت بعد به دی مسلمان زنانم دا عقاید ګډوډ شي یا د پنځپیري سره یا دا شان د وابي سره یا د مودودي سره. ځکه دا عقیده ستا سبا ګډوډي نو په وخت باندې سوچ وکړه نکاح هغه چا سره وکړه چې ستا د عقیدې په شان وي. غریب او مالدار ته مه ګوره عقیدې ته وګوره ځکه ستا زندگی بیا د دې سره خرابېږي. نه الله پاک فرمایي یسألونک عن الشهر الحرام دې تپوس کې ستانه پیغمبر علیه السلام عن الشهر الحرام د میاشت د حرمت په باره کې قتال فيه چې په دې کې قتال کول جنگ کول څنګه دي. قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام قتال فيه کبیر جنگ کول په دې میاشت کې دا غټ جرم دی. وصد عن سبیل الله او من کول خلق د الله د لارې نه. وکفر به والمسجد الحرام او کفر کول په الله باندې او د مسجد حرام نه خلق بندول. و اخراج اهله او وصل اهل د دې مسجد حرام منه د دې مسجد حرام نه اکبر عند الله دا ډېر لوی جرم دی په نزد الله باندې. والفتنه او کفر او شرک چې دی اکبر دا ډېر لوی دی من القتل د قتلنا. ولا يزالون يقاتلونكم او همیشه د پاره دا کافران چې دی مقابله کې تاسو سره حتی تر دې پورې يردوکم چې تاسو واړی عن دینکم تاسو د دیننا ان استطاعوا کچر دی طاقت امونی پتا سو باندې. ومن يرتد منكم او راغسوک چې هغه مرتد شي تاسو نه عن دیني د خپل دین نه فیمت پس دی مرشي وهو کافر
او د انسان کافر وي فاولئک حبطت اعمالهم پس دا کسان چې دي برباد شو د دوی عملونه په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې اولئک اصحاب النار او دا کسان خاوندان د اور هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه د پاره وي ان الذين امنوا بشک کسان چې ایمان نوړو والذین هاجروا او کسان چې هجرت کو وجاهدوا فی سبیل الله او دی جهاد کو د الله پاک پلار کی اولئک دا کسان چې یرجون رحمت الله دی به امید ساتي د الله د رحمت والله غفور الرحیم الله پاک بخون کې مهربان ذات دی یسالونک عن الخمر والمیسر دی تپوس کی ستان پیغمبر علیہ السلام عن الخمر د شراب په باره کې والمیسر د جواره په باره کې قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام فیهما اثم کبیر پدې دواړو کې گناهونه اثم کبیر گناه لوی ده ومنافع للناس او فیدی پکې د خلکو د پاره دي و اثمهما اکبر من نفعهما او گناه د دې دواړو دا لوی ده د فیدی د دې دواړو نه ويسالونك ماذا ينفقون او دې تاسو کې ستانه پیغمبر علیہ السلام چې کوم شي دوی خرج کی فلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام العفو تاسو خرج کی زیاتی آسان چې تاسو ته وي د خپل ضرورت نه علاوه چې کوم تاسو آسان خرج کولا خرج کی کذالکم دارنګي یبین الله بیان الله پاک لكم تاسو آیاتنا لعلکم تتفکرون د پاره دي چې تاسو سوچ او فکر نکار واخلي په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې سوچ وکي ويسالونك عن اليتامى دي تاسو کې ستانه پیغمبر علیہ السلام د مال د یتیم په باره کې یتیمانانو په باره کې قل توفه مې پیغمبر علیہ السلام اصلاح لهم خیر اصلاح تاسو د دوی د پاره دا ډیره بهتره ده وان تخالطوهم او کچره تاسو ملو کې د دې یتیمانانو د مالونو خپل مال سره د ضرورت مطابق فیخوانکم بس تاسو رونه دی په دین کې والله الله پاک دی يعلم المفسد من المصلح فی جنی فساد کون کې انسان من المصلح د اصلاح کون کې نا ولو شاء الله او کچره غوښتي الله پاک لعنتکم خامقابه تاسو مشقت کې چولې وي چې د دې یتیمانانو د پاره پخلی جدا کوي د یتیمانانو مال د خپل مال نه جدا ساتي الله مشقت کې چولوي ان الله بشک الله پاک عزیز غالب حکیم حکمت والا ذات دی ولا تنكحوا المشركات وتاسو نکاح مکوي د کافرانو مشرکانو خود سره حتا تر دې پورې یؤمن چې د ایمان وروړي ولا امه مؤمنه او وینځه مؤمنه خیر دا بهتره ده من مشرکت د کافری مشرکی زناننا ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې واچي د دې کافری د آزاد کافری زنانه د حسن او د دې اعمال لیکن د دې ناوینځه بهتره ده ولا تنكحوا المشرکین او تاسو نکاح مکوي د مشرکانو سړو سره یا تاسو په نکاح باندې مور کوي مشرکانو سړو تخپل لوریان او خپل خويندې او بچي حتی تر دې پورې یؤمنو چې دا کافران ایمان وروړي ولا عبد مؤمن او خامخا غلام مؤمن چې دی خیر دا بهتر دی من مشرکین د کافر سړینا ولو اعجبکم اگر چې دا کافر انسان دا مال د حسن تاسو په تعجب کې واچي اولئک دا کسان چې دی يدعون الى النار دا مشرکان دا بلل کوي جهنم طرف ته والله يدعو الى الجنه او الله پاک را بلل کی تاسو لرا يدعو را بلل کی په جبد پیغمبر باندې الى الجنه جنت والمغفرة او مغفرت باذن په خپل حکم باندې ويبين آیات والله پاک بیان خپل آیاتنا للناس د خلقو د پاره لعلهم يتذكرون د پاره دي چې د خلق نصیحت او سوچ او فکر نکار واخلي د نکاح په معاملې کې ډیر زیات خیالو کې د اهل باطل او د گمراهانو سره نکاح نه کوي چې خپل ایمان او آخرت بچ کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.